چا سره دې بد اخلاقي وکړه ورشه ورته معافي ترې وغواړه په ښه اخلاقو سره میلاو شه یاره زه پوه شوي نه وم څنګه چا سره دی وایه که نه یاره او که دا کار مو کو کیدی شي پاریو ته مو خېجې ګورې ښه دا یو ملګری طاهر خان نومې دی الله ورله ډېر دنیایي هوټل او دا هر څه ورکړي کله کله دا ځوانان یو ټرینډ چلی داسې په ښه طریقې سره روانوي نو ښه خبره ده یو سړی چې ښه کار کوي د هغه حوصله افزایي په کار ده ښه یو سړی چې ښه کار کوي نو ښه ورته په کار که نه هغه مخکې وي چې کوم یو کس راغی او د پلار یې لاس ته وکړو پلار ته وایي زما سره مینه ده نو که دا کس ډېرو خلکو خوښ که نو زه به ورته میلمستیا ورکوم او انعام به ورکوم نو یو ښه ټرینډ وکړه نو ځکه ډېر هلکان د پلارانو نه لرې لرې ګرځي خوا ته ورته نه راځي نو بهرحال ډېر هلکان راله او پلار ته به یې سلام وکړو په تندي به یې ښکل کړو آی لو یو به یې ورته وویله بلا شي اوس یو بل ټرینډ شروع کړی وایي د چا داسې خپل ملګري یاران دوستان یي که نه بد اخلاقي ورسره کړي یي ډېر یې په خپله لړ شي هغه دې رضا کړي چې یاره زما دوست دی او ما نه غلطي شوې ده ته مې ورور یې او ما نه غلطي شوې ده بس هغه ملګرتیا به نه خرابو ما ته معافي وکړه نو دا خو مونږ ته قرآن کې م الله حکم کړی نو که یو ملګري وي زه به درله سرپرایز ورکوم چې تاسو داسې ترتیب وکړه او تاسو ډېرو ملګرو خوښ کړي نو زه دا م یو ښه ترتیب دی غلط خو نه دی که نه غلط پکې څه شته ووایه نقصانات بیسی نقصان نشته د هر چا د ښې خبرې هغه تایید کوه دا خو قرآن کې الله مونږ ته حکم کوي خو تی دې دپاره مه کوه چې ما ته په انعام راشي او زما ویډیو پاریو ته وخیږي او ما له دغه نیت پکې مه کوه خو یو ښه ترتیب دی یو ملګري یو ښه دعوت وچلوئ کې ورسره ملګرتیا وکړه اوس که د دې په ځای بل څه وي که چا ګانه وویله دا کار یې وکړو په دې به ورته انعام ورکوم دا به کوم دا به کوم نو ابخی دا یو ښه خبره نه شوه یاره دغه قسمه خلک د دې حوصله افزایي په کار ده دا وګوره هغه قاري صاحب تلاوت وکړو که نه قاري صاحب تلاوت وکړو ډایرکټ خپل هوټل ته راوښتو حوصله افزایي یې ورته وکړه او هغه کار چې مونږ ته پکار و هغه مونږ ونه کړه هغه وکړه هغې کېنولو خپل دوستان یو قاریان او حوصله افزایي یې ورته وکړې بشي د خپل الفاظ که لږ ورته ګډ وړي که لهجه ګډه وړی نو دا به ګورې ټیک کول پکاري خی نامونه یې وله ورکړه هوټل کې پکانې مو کې هغه یو ماشوم قرآن ویلی دی که نه داسې نو هغه خلکو باندې ډېر ښه اثر کړی دی خو دا خو د الله د طرف نه الله په هغه دنیا ته ښکاره کړه بهرحال څه کمې کوتاهي که د هغه نه کېږي نو مونږ ټول انسانان نه یو یار مونږ نه به کمې کوتاهي نه کېږي الله اکبر کبیر نو چا ورپسې پیښې شروع کړي چې دی رینګه رینګه کوي او داسې کوي او بل وی داسې کوي او بل وی داسې کوي نه دا د اصلاح طریقه نه ده یاره هغه کس دغه نه غلطي وشوه او په تلاوت خلکو خوښ کو یاره خو لکه لهجې لږه مناسب نه وه یا الفاظ بعضې صحیح نه وه نو ته یې وکړه حوصله افزایي په مینه محبت سره یې ځان ته رانږدې که او پوهې که دې خوا زمونږ د کلي کې یو مشر ته نو هغه به اذان کو او دې بعضې مشر ته خبره کول توبه خدایه توبه راشه که ته دې پکې مولا نه پېژني نه پکې قاري پېژني هغه به د اشهد ان محمد دی خې ته به یې دونه زور ورکړو په پنجو به شو ورته اوس به پات شوی الله دې وبخي او اذان به یې کولو نوم یې نه علم ځکه چې ټول کلیواله پېژني اشهد ان محمد رسول الله اوس پر یې دماغ بدل شو ته خدای هغه معنی ورته غونډه غرابه که امې یو ورځ راوغوښتو چې مې پې وڅکله مې یاره دلته مېلمانه راغلي وو مې وی چې دا بانک څوک و یار مې ما دا زموږ د علاقې یو مشر دی مېغي ډېر خوښ کو ستا بانګ خو مېغي وی چې یاره دا محمد ته لږ زور نه ورکړي دا به نوره مزه کوي خبره مو خیال ته رانله نو یې څنګه به یې ویمه نو بیا ورسره لږ لګي او مشق مې ورسره وکړه نو څه لږه لږه ګزارې وکړو غلطي ورته مخې ته راله که دا ورته ما دا ته غلط وي او ته ګناهګار یې او دا بانک دې نه کېږي لکه اعادې قسم په خدای که منلې وه خبره نو د اصلاح یو خپل ترتیب او طریقه نو الله فرمایي ادفع بالتي هي